یو مسله دا د عزتمندو د قربانۍ چې بعضې خلک مشترک قرباني کوي، ډیر کسان په یو قربانۍ کې شریک شوي، خو دا کم کس چې د نورو د طرف نه قرباني کوي دوی ته یې نه ویلي چې ستا د طرف نه هم زه قرباني کوم. ځکه بعض وخت کې یو ورور په بار ملکي او بعض وخت کې پلار په یو ملکي زوی په بل ملکي، یا یو په یو ښار کې بل په بل ښار کې. نو آیا اجازت ضروري دی که نه دی؟ نو عزتمندو دا یاد لرئ قرباني چې د چا د طرف نه هم کې، نو په کار دا دی چې اجازت ترې واخلې، ځکه دا خو یو لویه ذمهواري ده. د بل طرف نه ته پیسې ورکړې، سبا به ترې پیسې غواړي، پیسې به نه درکوي، وایي چا درته ویل چې قرباني کوه؟ نو واده کاته راځي په منځ کې، جنګ جګړه راځي. دې وجې نه شریعت وایي چې څوک د بل چا د طرف نه قرباني کوي په څاروي کې ځان سره شریکوي، نو اجازت دې ترې وغواړي، یو میسج دې وکړي چې هلکه ستا دپاره ما حصه نیولې ده، هغه ورته وایي اوکې، بس یو ګوته ورته راولېږي، بس خبره ختمه. و دا نورې ګوتې ورسره ته خپلې ملګرې که، نو قرباني صحیح شي. که بالفرض چا تپوس ونه کړو نو بیا او وروسته بې دواړه راضي دي، وایي خدای دې سره ښه وکړي چې قرباني دې کړې ده. نو بعض عالمان وایي چې کوم ځایونو کې د اجازت رواج وي، لکه زمونږ مومندانو باجوړو په دې خلکو کې رواج وي، بس پلار چې قرباني کوي نو زامنو ته پته چې زما لی کوي، نو خیر دی که دلته صراحتا اجازت وانه غستلی شي نو قرباني بیا هم صحیح ده. خو چې کله رونه بیل شوي دي یا پردی سړی پکې رادننه کې، نو بیا اجازت ضروري دی. که اجازت دې وانه غستو نو د هغه سړي قرباني صحیح نه ده. نو چې د هغه سړي قرباني صحیح نه شوه، نو تا پکې یو داسې کس رادننه کړو چې د هغه قرباني صحیح نه ده، نو ستا قرباني نه ځان سره خرابوي که نه، ځکه دا خو یو ځناور دی، دا خو نه چې دې ځای کې صحیح شوه او دې ځای کې صحیح نه شوه، بیا خو ټول ځان سره ګډوډوي. نو دې وجې نه عزتمندو یو مسله د اجازت ته، نو چې کوم ځای کې د اجازت رواج وي نو که هلته څوک اجازت وانه لري څه خبره نشته، خو چې کوم ځای کې رواج نشته بغیر اجازت نه دې وکړه نو صحیح کېږي به نه. دا یو مسله. دویمه مسله دا د عزتمندو چې کله مشترک قرباني کېږي نو د غوښې د تللو مسله راشي. نو آیا تلل ضروری دي که نه، ایسي جوړول ضروری دي که نه؟ نو دا یاد لري عزتمندو که د یو کور مسله وي او ټول په یو دسترخوان باندې روټۍ خوري او زمونږ پښتانو ته یو کټوۍ پخوي، یعنی لوښی د پخلي یو دی، یا بیل بیل پخوي خو په کور کې شریک دي، بس څه خبره نه ده، دا سالن دله ورکوي دا دله ورکوي، خو بس یو ځای استعمالوي. نو که دلته تقسیم نشي او ایسي جوړې نشي نو هېڅ خبره نه. ورونه دي په کور کې اوسېږي او یو څاروی راوست او حلال یې کو، پردی حیثیت یې ورکړه، د غریبانانو یې ورکړه، نو ټول یې فریزر کې کېغوستو او ښه مزېدار یې په شریکه خوري او اووه حصې پکې جوړې نه کړي، نو ضروري نه دي. خو که بالفرض یو ورور ورته وایي چې وروره ماله به حصه راکې، یا پردی کس یې پکې ځان سره مقرر کړی دی، نو بیا به اټکلن نه تقسیمې، بغیر سوچه او بغیر د تلې به نه تقسیمې چې اسې بس و ډیري جوړ کړي او دا ستا او دا زما او دا زما او دا زما، نه. دې کې عزتمندو ناراضګي راځي، پکې راځي. اکثر سړی وایي مال یې کمه راکړله، خپله یې زیاته واغسته، زما طرف ته یې هډوکي واچول او خپل طرف ته یې پسته واچوله، نو بس وروره بیل بیل هر یو څیز پکې صحیح ترتیب سره تقسیم کا. دا ضروري دي، ځکه که یو طرف ته زیاته لاړه او بل طرف ته کمه لاړه او دا یو بل کې خپو، نو دا سود شو. سود صرف پیسو کې نه، سود په یو جنس غوښه کې چې کمی زیاتې کې په یو شي کې تا څخه جوړې دي ما څخه جوړې دي، کمی زیاتې سره خرڅو دا هم سود دی. ها بدل جنس والا شی چې خرڅې به هلته کم زیاتې جایز دي. نو دلته خو یو غوا ده که نه، یو شی دی که نه. البته بعض وخت انسان ته ضرورت وي، مثلا نیمه ستا ده نیمه زما ده، نو هغه سړی وایي چې دا به اوس جي ډېر زیات غټ څاروی او ډېر ستړي شوي او فلانې او ډنګرې او موږ یو بل کې نه خفه کېږو، خیر دی که دلته زیاته لاړ شي بل طرف ته زیاته لاړ شي، نو موږ یو بیا داسې چلو که د یو طرف ته پانچې واچوه، کم طرف ته چې غوښه کم اچې هغه طرف ته ورسره دا پانچې یا دا سر میلاو که یا لرې مرې دا څیزونه ورته ور واچوه. نو که بیا دې بل طرف ته غوښه ډېره راشي نو بیا خیر دی، خو دا کله ناکله کول پکار دي، ځکه یو سړی به لرې الي یا بې نه الي، پانچې به الي یا بې نه الي. خو که اخلي نو ځکه کوم طرف ته که پانچې وي او دغه غوښه لږه کمه وي او دی بل طرف ته غوښه ډېره هم شي، نامعلومه چې څومره ډېره ده، نو بیا هم جایز دي، ځکه دا پانچې او غوښه جدا جدا جنس دی.
پانچی جدا شی دی خرڅېږي د پنچو دوکانونو تاسو ګورئ جدا جدای او هغې کې غوښه هم نه نو هغه به داسې هډوکو کې شمارلی کېږي نو بهرحال که بیا کمې زیاتې هم راشي ګنجایش لري دا بله مسله شو بعض څاروي ړوند دي چې په دې قرباني کېږي که نه کېږي چې مکمل ړوند دي وروره نو بس بیا پې قرباني نه کېږي او بس هسې که شاورلیټ وي او لږ کله لیټونه کار زیات کوي او کله کم کوي نو زه خیر دی بیا هغې باندې کېږي چې خپله ګیا ایني او خپله خوراک ایني نو بس بیا کېږي بس یې څه کې څه سترګې خو یې ځان ته نه لګې او ښه مزېدارې سترګې شته او دغه رنګې داسې خو ستا سترګو کې هم فرق دی پوره کار نه کوي نو دې سره دومره فرق نه راځي خیر دی خو که مکمل عزتمند ړوند دي نو دا په څاروي کې عیب شو تاسو ته مسله معلومه شوې ده چې عیبداره څاروی به په قربانۍ د اوضحیه کې او د اختر کې نه حلالی الله نه به لږ صفا سوتره څیز ورکوي لکه سړی چې چا له ګفټ ورکوي نو که هغه سوټ کې یو تار هم راښکل شوی نو څنګه چې هغه کولاو کي وایي هلکه کباړ مال یې راوړی دی وایي که نه خاندي او چې تیم وګورې یاره دا لږ به څه وایي یار یو تار پکې نشته خو شی خو بد ښکاري په ګفټ کې که نه نو په کال کې چېرته الله درته یو ځل وویلې لږه غوښه زمونږ په نوم کا خوریم ته خیر دی نو ظالمه لږه ښه غوښه خو زمونږ په نوم کا که نه دې څاروي ته دې ګوره او ته دې خپل تن بدن دې پیسو ته دې وګوره پوره کال د لمونږ لکونه روپۍ درکړې حساب یې هم نشي کولی دومره ډېرې دي او موږ د یو څاروی صرف د دې دپاره وغوښتلو چې دا ښایسته څاروی دی او دا د الله په نوم باقي غوښه هم دې په بچو وخوړله نو چې لږ څاروي ډیزاین خو یې برابر وي که نه موږ ته وګوره او ستا دې څاروي ته ګوره او ځان ته وګوره دې څاروي ته ګوره دا الله سې موږ معلوموي که عیبداره څاروی هم سول کي دا الله ته خو نه رسي که نه الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ستاسو دا غوښې خو موږ ته نه رسېږي پانچو پورې چې کوم دی صفا کوي بعضې کس دی سرمن هم ترې نه لرې کوي والله که مولا رانه دا سرمن هم وویني نو بس هغه دا سرمنې سره روره پخوي او بس دا صرف دا ویښته ترې وسوځوي او ټول خوري خو لږ صفا سوتره مال خو ورکه که بله مسله دا د عزتمندو خلک وایي هلکه دا پړپوس خوړل او لرې خوړل جایز دي که نه دي خوړل موږ یو اختر کې خو ګزاره کوه دا خو چېرته غریبانانو له ورکه که نه ظالمه دومره عمر دې پړپوس او لرې باندې ځان عادت کړی دی چې اوس اختر کې هم دې ورته سترګې خړې دي او زمونږ دا بعض خلک دي غریبانان په دې اختر کې هم دا ښځې تباه کړي زه جینۍ ته دې پړپوس ته کښېنه زه چې دې لرې ته کښېنه هغوی خدای دې دا پړپوس خوله ووه په دې اختر کې هم چې کوم دی ته دومره غوښې پرتې دي دومره دغه پراته دي تماما بعضې پکې کولمي هم صفا کوي خو که د چا خوښي نو هېڅ خبره نشته دی ښځه بعضې ښځو دا خوښي او یا کار خوښ دی یا جنکۍ ډېرې دي نو که پړپوس دې ځان له صفا کو او لرې دې ځان له صفا کو کولمي هم دې ځان له صفا کړې دا جایز دي خوړی شي بعضې کسان وایي دا دغه دي مکروه دي ځکه دې کې ګند دي داسې خو په غوښه کې هم وینئ نو بس غوینه خو هم ګنده شی دی خو هغه دې مونږ وباسو او څه وینه پکې بیا هم پرته وي نو څه خبره نشته دی پړپوس او د لرې سره چې کوم دی د مومندانو او د دې باجوړیانو خو وګوره دا غټي غټي ماشاءالله دوی د پړپوسونه او دا لرې خوري نو دا ډېر طاقتور شی نه وي نو ته هم خوره که د هغې نو بس پړپوس ته کښېنه په دې اختر کې او دې لرو ته کښېنه چې لږ دا لرې دې مضبوط شي دا ښه شی نه دي خصوصا هغه نه دي هغه زمونږ څوک ورته دغه وایي دا پریشان شی نه څه ورته وایي څوک ورته ازرخانۍ وایي نور ته څه وایي څنګه نه توری نه دا پتروجي پرپرکې شاني دا ډېر قیمتي شی دی دا ګران هم خرڅېږي بعضې کسانې څاروی راولي پتروجي ته خرڅه کړي وایي دا په 1.5 روپۍ خرڅېږي مونږ یو په ارام کښېنه اوس به دا صدقه کې یو ځل دی چې د 1.5 لک روپو نه زړه نه ویستي دي اوس به پکې په سرمنه خرڅ که دا پیسې واپس یې بیا راپوره کوي بیا هډوکي خرڅ کړي او بیا وروره چې کوم دی پخوا به پکې سوټې خرڅېدي سوټې هم پکې خرڅي بیا هډوکي ځان له جمع کړي پتروجي ته خرڅه کړي نو واپس څه طریقې سره هغه مال راپوره کوي مال چې د یو ځل واخیستو د دې هر جز د الله په نوم شو دا به ځان له نه استعمالوي سوا د سرمن نه که سرمن نه ځان له واسکټ جوړې مزېداره دی اغوستې ده زه جوړې که خیر دی دا درته شریعت ګنجایش کوي وي ظالمه دا یو سرمن د مولا ده او هغه هم اوس په 1500 خرڅېږي او دا هم دې زړه نه کېږي زه ځان له دې واسکټ جوړ که وایي نه جي واسکټ خو نه شم استعمالولی زه ځان له دې جانماز جوړ که تکړه شه نو گنجایش د دې شته خو چې یو ځل دې خرڅ کړو نو بیا به پیسې خامخا صدقه کې د اولاد د طرف نه قرباني انسان کولی شي که نه او د هر چا د طرف نه کولی شي
خدا یاد لرل پکار دی چې اولاد باندې قربانی واجبی نو د هغوی په خپل سر باندې واجبه ده، اصلا د هغوی په خپل سر باندې واجبه ده. خو که پلار یې ولکوي نو هېڅ خبره نشته، یا زوی چې کوم دی پلار له حصه کوي مور له حصه کوي، هېڅ که هغه مور او پلار یې ژوندی دی او که مړ دی دواړه حصې کولی شي، څه خبره نشته. خو یو بل ته اجازت کول پکار دي. بعض وخت کې داسې چلو شي عزتمندو، بعضې کسان وایي زما پلار قرباني کړې ده زه یې نه کوم. هلکه ولې نه کوې؟ پلار خو دې صرف جنازي مونځونه کوي، نور دوکان خو ټول ته سنبالي، هر څه ستا دي، او صرف سې روزې لګوي او دغه مړی ژوندی کوي. وایي نه چې زمونږ مشر پلار دی، موږ یو مشر هغه چې چا سره روکړی پیسې، چا سره چې کوم دی پیسې بس دغه مشر دی، شریعت کې هم تا ته مشر وایي. نو کېدای شي پلار ته ته ووایې چې قرباني وکړه او هغه کور کې 10 کسان دي او تا نه 8 مشران دي، 7 دنه مشران دي او تا پکې پرېږدي، نو بیا حالانکې پیسې تا ګټلې دي نو په تا قرباني واجب ده. نو دې وجې نه پلار ته دې ووایه چې پلاره زه دغه یم، ما باندې قرباني واجب ده، زما حصه پکې وکړه. بعض هلکان نشي ویلی که پلار ته دا ویم چې په ما واجب ده، وایي بیا رانه ټول مال راوباسه شابسې. نو په دې اختر کې هم دا بچي معلومیږي، ورته هلکه څنګه چل دی ګورې زه خو ستا له حصه نه کوم. او وایي نه چې بچی د پورې ډېر ونښتلو نو پوه شوه چې روکړه ورسره شته، پیسې ورسره په جب کې شته، نو دله اوس قرباني واجب ده او هغه نور حساب کتاب هم ورسره شروع کړه، ورته دا دې کوم ځای نه جمع کړي دي، دوکان نه دي اخیستي که فلانې. او چې کوم الګ چل ول کوي اوس پیسې خپلې ګټلې دي، خو پلار ورته هسې غل دی وروره په دې کې دې اوس پیسې علي په اختر کې، نو بس هغه سره پلار سره کوم موږ له راشه بس موږ بیا دله مدرسه کې او پلار ته مال یو بله وکړه، ځکه قرباني خو اسانه ده، خو هغه نور مال د نه بیا پلار وایي، نو زموږ دله بله لار پکې راوویستله. صحیح ده، دا بله مسله ده. په اوښ کې عزتمندو څو حصې کېږي؟ نو په اوښ کې 7 حصې دي، د غوا غوی سنډا په شان په اوښ کې 7 حصې دي، راجحه خبره دا ده. بعض عالمان وایي په اوښ کې 10 حصې هم کېږي، خو دغه خبره اختلافي خبره ده. او دا 7 حصو والا حدیث چې کوم دی دا اتفاقي دی، نو اتفاقي خبرو باندې چلیدل بهتري. نو که څوک اوښ قرباني کوي داسې څوک پکې شته چې چا اوښ اخیستی نه؟ نو بهرحال د دې مسلو بیا ډېر ضرورت نشته. بله مسله دا د عزتمندو، یو سړی د حصې اخیستې ده او هغه مړ شو، یو سړی د حصې اخیستې ده او د اختر په شپه باندې یا نن سبا کې مړ شو او حصې یې نیولې ده، اوس به دې حصې سره څه کوو؟ نو خیر پکې وایې زه به 2 عالمه او زه به 3 عالمه، نه چې د هغه نه د څاروي نه مخکې ته قربان شي، دا ګورې اچانک هغه راځي او دا اختر دې نصیب هم نشي. الله دې موږ ټولو ته خیر راپېښ کړي او الله دې موږ ته خپلې قربانۍ وښیي او دا ثوابونه هم دې الله خپل دربار کې قبول کړي. نو که سړی چپه شو نو اوس به د حصې سره څه کوې؟ نو که ټول رشته داران یې بالغان یي، بچي بالغان دي، بس هغوی نه به تپوس وکړي وروره څنګه چل دی، هغه پلار هم حصه نیولې وه، هغوی ته یې زه مړه موږ پسې یو ته پسې، یو مري او بل یې سر ته پراټي پخوي، نو ورته وروره حصې نیولې ده موږ به څه کوو؟ نو که هغوی وایي چې وروره زموږ د سړي د طرف نه مه کوئ یا زموږ واړه ماشومان دي هغوی له موږ میراث ورکوو موږ په دې کې نه یو، نو بس بل سړی دې راشي بس حصه دې بدله کړي، هم دا رشته داران دي هغه خپله حصه په بل ملګري باندې خرڅه کړي هغه دې وکړي. او که وایي بس ټیک ده هسې به هم پلار پسې خیرات کوو، بس دا یې د اختر خیرات شو او دا یو حصه چې کوم دی غوښه ده بس غریبانانو له ورکوي یا موږ له راکوي موږ به تقسیم کوو. نو که رشته داران بالغان وي مشران وي هغه اجازت ورکړي نو بس حصې صحیح ده، څه خبره نه ده، هغه ته به ایصال د ثواب وشي، ثواب به ورته ورسېږي، نو ایصال ثواب کولی شي. دا بله مسله دی. بعضې کسان عزتمندو د څاروي دا ویښته سوځوي او خوري، لکه ګډان بعض ځایونو کې داسې کوي، نو هغوی د سرمن نه وباسي، بعض ځایونو کې د غټو څاروو نه هم نه وباسي، نو بیا همداسې چې کوم دی دا ګډانې داسې اوچت د کیمرې په شان سټینډ کې تړلي او لاندې نه اور بل کړی
او دا ویختې چې کوم د عزتمندو وله سوځوي نو آیا دا جایز دي که نه؟ او بالکل جایز دي چې څنګه یې خورې او سرمنې سره هم څاروی خوړی شي او د دې ډېر ښه خوند دي دا اپریدیان بعض مومندان او بعضې افغانیان داسې کوي د دې خپل خوند دي خصوصا د ګډ ډېر زیاته مزه کوي دا سرمن او دا چرګ سرمن هم ډېر خوند کوي او د فارمي چرګانو ټول هر څه قیسه ختمه کړله پخوا به کورني چرګان وروره خلکو به ورسره همدې سرمنې سره پاخه کړه مومندان او روټۍ به یې پکې وکړه او پرلت به ورته ووالو او ښه مزېدار په دواړو جامو به یې وخوړله د هغې به خپل خوند و اوس دې څیزونو کې دا عزتمندو دا کیسه ختم شوې ده ویښته نه دي خوړل پکار خو ویښته چې اوس وځې او هغه څیز بیا خوړلی شي عزتمندو بعضې څاروي داسې وي عزتمندو شنډ څاروي وي بچي نه کېږي وي آیا دا عیب دی که نه دی په څاروي کې او بعضې نر څاروي هغې خسي کړی هغه اولاد بچي نشي راوړی بس لونډ ګرځي همداسې د دې هلکانو په شان څوک ترې تپوس نه کوي د واده وایي بس وروره دا فارغه دی دا د دې نورو قیسو نه فارغه دی بعضې دا مولیان ورته وایي دا تقوادار دی وایي دا کار نه کوي یو پریدیانو ته چې ته چا بیان کوو چې وروره وایي تقوادار څه ته وایي هغوی چې بس ښایسته جینۍ د سره ناستې او یو هلک یو ځان له کمره کې او ته دې جینۍ ته څه ونه وایې نو دې ته وایي تقوادار وایي ښه ښه خلو چې موږ ورته جړو وایو وایي نو بهرحال عزتمندو یو څاروی داسې دی چې ماده څاروی دی بچي نه راوړي آیا دا عیب دی که نه دی یعنې دې څاروي باندې قرباني کېږي که نه او دې باندې قرباني کېږي چې کوم څاروی بچي نه راوړي د دې غوښه خوږی بچو سره خو دا مادي کمزوري کېږي او دغه رنګې سړی هم بچو سره کمزوری کېږي چې کوم سړی بچي نه راوړي او هغه مثلا خسي شوی نو دا سړی هم طاقتوري دغه رنګې څاروی هم خوږي د هغې غوښه هم خوږی نبي اسلام خپله د خسي څاروي قرباني کړې ده نو دا دې کې عیب نه دی نو که چا واغسو دې وجې نه بعضې کساني څاروی والي وایي چې د دې یو انډه ده مونږ یو شابسې لاندې مو ورننوتې هلته م ورسېدلی بیا دا شی نه موله چیک کې وایي تاسو وایئ که نه چې بیا پې قرباني نه کېږي چې فرق وي نو مونږ دومره خو پکې لاندې مه ورځه که نه ته اوس دومره لاندې ورغلی اوس بدله یو لته درکړي چې ستا دې کار سره څه کار دی او هر ځي ته لاس مه لګوه او خپل حدود کې اوسه نو بهرحال عزتمندو خسي څاروي یا که انډې یو وي په دې قرباني کېږي دا دې کې عیب نه دی او دا عیب نه شمارلی کېږي بلکې د څاروی ښه شمارلی کېږي د دې غوښه خوږوي شاباس اوس دې پسې ګرځئ چې یو به که دوه به او لږ خوږ څاروی دی چې لوره مفتي صاحب یې فضیلت بیان کړی چې دا خوږي او دومره غمونه یې مه کوه چېرته لتې ونه خورئ نو بهرحال دې باندې کېږي بعضې کسان وایي جي چې په دې غټ څاروي باندې وایسېږي نو خامخا پکې وایسې بکې نه خامخا پکې و ضروري نه دي دا زیات نه زیات مقدار یې دا دی که یو انسان پوره غټ څاروی دی میخه سنډه غوا غوایې په یو حصه باندې ځان دپاره حلالوي نور علی نور دا خو ډېره نوراني خبره ده برکتي خبره ده الله تعالی وس درکړی وایسې د یو سړي د طرف نه کې او یو سړی که غټ څاروی په دوه حصو تقسیموي یعنې دوه قربانۍ پکې کوي هم صحیح ده که درې پکې کوي هم صحیح ده بعضې وایي جفت او طاق کې وایي فرق راځي وایي یو څاروی چې مثلا په دوه تقسیم کې نو یو طرف ته درې نیمې حصې شوې او بل طرف ته هم څو شوې درې نیمې حصې نو زه درې خو صحیح شو نو دا نیمه نیمه پکې د کوم ځای نه راله یو سړي دوه کسان پکې شریک شوي د خدای ولی هغه پکې شپږ نیم کسان نه دي شریک شوي کسان څه دي دوه دي او حصې هم دوه دي نو اومه حصې نه درې نیمه حصه ډېره غټی نیم څاروی د اومه حصې نه غټي که نه نو د دې وجې نه دې کې دا خبره نشته هغه صورت کې دا خبره ده چې مثلا شپږ کسان پکې شریک شوي دي یو حصې اخیستې ده او یو حصه دوه کسانو تقسیم کړي په منځ باندې نو اوس دا اووه کسان نه شو دا څو شو اته ځکه نیمه حصه یو دا درې نیمو کې دا نیمه حصه یو واغسته او درې نیمو کې دا بله حصه بل واغسته نو دوه کسان شو او شپږ کسان مخ نه دي نو اوس اته کسان شو نو بیا ناجایزي په خبره باندې پوه شوې بعضې کسان داسې وي عزتمندو یو څاروی بېهوشه کوي یریږي ته وایي چې بېهوشه یې نه کړو چېرته موږ یې قربانو چېرته موږ قربان نه کړي نو یریږي ته وایي چې بېهوشۍ ستنه ولوو نو دا یاد لري عزتمندو چې قرباني کې نو بېهوشي پکې مه کوه د ځوانانو د نرانو کار کوه ځان ټینګوه ها یو ځای کې څاروی داسې دی مثلا بالکل کنټرول کې نه راځي تښتېدلی دی او بله لارې نشته دی
نو هلته هم کوشش کول پکار دي سړی په دې خپه باندې مثلا په ډز باندې ولي یا داسې بلې طریقې سره راوغورځئ زخمی کی او رالاندې کی نو بیهوشه کول نه دي پکار ځکه بیهوشۍ کې کله ناکله داسې وشي چې وروره دا خو څه د انستیزیا ډاکټر نه دی که نه دا خو بس ان سړی دی غرب چستنه ولوي نو بس هغه د قربانۍ نه مخکې مړ شوی نو چې څاروی مړ شو نو قرباني خو یې صحیح نه شوه که نه بیا هسې چاړه پې دا راکاږي الحمدلله وایي راونیولو راودې نیولو خو مړ دې راونیولو دا چې ژوندی وی ته نږدې هم نه شوې ورتلی نو بارک لاس خپا حرکت پکې کوي او چا نشم کو او د هغې نه مخکې د مرګ نه مخکې حلال کو نو صحیح ده قرباني خو مکروه شوه البته کوم څاروی ستا مثلا دغه کې نه راځي اختیار کې نه راځي دې ته اضطراري وایي ذبحه بالکل مجبور اوس بل طریقه نشته دی مثلا یو څاروی د کوی ته پرېوتو نو اوس چې ته کوی ته ورکوزېږي نو یا دې خوږی دی او یا دا دی مثلا چې ورکوزېږي نو بس مړ کېږي ده نه دوه درې پېرې ده نه پرېوځي را پرېوځي خو مري که نه هغه هم یېرېږي چې وروره دا څومره دیشکي کې اچولی ما بس بره ولاندې او دومره تنګه لاره ده تښتېدو لاره نشته مري نو دې صورت کې به عزتمندو ته مجبور یې د مجبورۍ ژبه بیا داسې چلو که بس یو چاړه راواله او یو لرګي پورې څه پورې وتړه بس لاندې بس طریقې سره زخمي کا یا خټو کې نښتی دی چې هغې نه تر خلاصې را خلاصې نو سات یوځي نو د دې وجې نه اوس بله لارې نشته دلته موږ مجبوره یو نو بس تېره شی راواله او په یو څو ځایونو باندې بس ووهه راووهه چې وینه تې وځي که مرۍ باندې دي والو که په خېټه دي والو که په پتون دي والو چې څه نه څه وینه تې وځي نو د مجبورۍ ذبحه دا بیا جایز ده او بسم الله الله اکبر ورته وایه خو چې کله ستا اختیار کي عزتمندو نو بیا به د مجبورۍ بعضې سړی دومره ډز وکړي ته چې د کشمیر کې رو لګی د جهاد کوي یا پسمسه کې ناست خپل دشمن سره لګی د ډزې کوي او هغه سنډه هغه غوا غوی دومره ډزې ولي چې مخکې نه ترې سا وخېژئ نو داسې نه دي کول پکار هغه ځای کې به کوې چې بالکل مجبوره شي یو سړي له عزتمندو چا خپل څاروی یو ساتلی دی یا په دې قرباني کېږي که نه مخکې نه د قربانۍ په نیت نه دی ساتلی او کېږي یو سړي له چا په ګفټ کې څاروی ورکو د بعضې قومونو رواج وي مړي ژوندي کې یو بله ګډان او دا غویان او دا څیزونه ورکوي خو چې بل یې وله ورنه کړي نو بل بیا وله نه ورکوي دا نو ورور داسې رواجونه مه کوئ چې یو بل ته بیا سر ته نه شي رسولی د یو نیم لکو روپو غوا څوک چاله ورکولی شي نو دا هم پته مې بیا د ده نیا مړی وایي څنګه چل دی موږ له خو یې غوا را نه وسته موږ خو له ډېر ښایسته غوایې بوتلی وو دوه غاښې نو تا هم د دې دپاره بوتلی چې ماله به غوا راولي او ماله به ګډ راولي نو دې څیزونو کې رواجونه مه کوئ بعض وخت ستا بل پارټنر بل ملګری غریب وي نو چې ته وله ګډ بوځي هغې غریب د خپل لونګۍ د وجې نه د خپل شرم د حیا د وجې نه دله راولي او اوس یې نه کېږي دې ته هم بعضې علماو سود ویلی دی چې داسې کې او نه که یو انسان یو بل سره دواړه مالداره دي او یو اوښ بوتلو او بل له دوه سنډاګان بوتلو هېڅ خبره نه ده یارانه دوستانه کې او هیبه کې د چا وس کېږي ډېره ښه خبره ده هر یو څیز انسان ورکولی شي خپل سر ورکولی شي نو د غوا سر خو ورکولی شي نو د دې وجې نه بیا صحیح ده نو که چا خپل څاروی هم ساتلی په هغې باندې هم قرباني کېږي څه خبره نشته چا وله ګفټ ورکړی دی هغه هم صحیح نشته بعضې داسې لالچیان شاني او یار ملګري راله ښه ګډ را کړی دی وایي دا به خرڅ کړو او ځان له به بل شی والو نو خرڅولی شي که نه او بس ستا مال دی هغه دله در کړی دی که قربانۍ دپاره در کړی که ګفټ یې در کړی که هر څه در کړی ستا مال دی خبره باندې وشو نو که ته دا ځان له خرڅې خرڅولی هم شي څه خبره خو نشته دی خو دا دی چې ملګري ته دې پته ونه لګي کېدای شي بیا د لا نه لګي او د ظالم بچی دی موږ دا یو ثواب پې ګټلو چې ته دا یو شی حلال کړي هغې هم سیټ ته کو دیکې کو خرڅولی دی دا د ظالم بچی دی کې هم دوکانداري کوي خو زه پټ د پټې خرڅولی شي که خرڅ دې کو او یا تا سره بل څاروی دی ته وایې زه هغه لالوم په دې دوو باندې څه کوم بل خرڅومه نو خیر دی خو دې وخت کې چې کوم دې زمونې قربانیانې کوئ ډېرې کوئ او چې څومره دې وس کېږي د خپل وس نه هم کله ناکله ډېر کوه الله ته ځان ښایه الله ته ځان وښایه وی الله ګوره ستا مال دی ستا دپاره قربانوم او عام کس ته چې ځان ښې خلکو ته ځان مه ښایه الله ته چې ښې وایي شابسې شابسې سړی تکړه شوی دی ښه او الله دله نور هم چې کوم دی مال ډېری نو الله ته ځان ښودلی شي خو مخلوق ته به چې کوم دی ښودنه نه کوي هغې تکبر راځي نو دا طریقه هم صحیح ده بعض وخت کې سړی څاروی حلالوي په دې وخت کې څه غوښه چاله ورکړي کله ناکله عزتمندو کور کې پخه کړي ویې لکه زه دا کلیجي دې پخه کړه چې دا کسان کار کوي چې وی خوري
او لا تقسیم کړی نه او پردي کسان هم سره پکې شریکي نو که پردي کسان هلته ناست دي ځکه عموما د حلالي په وخت کې هغه ټول شریکواله راجمع شوي او هغه ته ویل که چې دا غوښه به پکې پخه کړو نو څو پورې چې موږ کار کوو نو دا به ورته پخوي دا به ورته وخورو خیر دی که به رضامندۍ سره وي څه خبره نشته دی یا څوک ملنګ رالی یا څوک خیرمار رالی یا څوک بل کس جو چې کوم دی ګاونډي دی هغه قرباني نه ده کړې نو خلک ثواب دپاره چې ما د ټول ناولې د ده کور ته لیږو خو هلته کسان پکې شریک دي نو بیا به د ملګرو نه تپوس کې چې لکه 1 کیلو 2 کیلو غوښه به تې د ګاونډي له دوی قرباني نه ده کړې نو زمونږ چې قرباني کوو هغوی به خوړلي مي خوشحاله به شي دعا به راته وکړي او ټول پرې رضامند وي نو خیر دی د تقسیم نه مخکې پکې صدقه کولی شي خو که وروره یو پکې داسې زیږ شاني او هغه وروره نه ماله به نه تقسیمې دا څنګه شو لا تقسیم شوي نه ده او خیراتونه پکې شروع کړي دي نو بس بیا ګزاره وکړه بیا مه تقسیموه قربانۍ کې څه فرق را نه شي بعضې سړی داسې خنډي شاني خنډماري زیږ شاني د هغې صدقه د چا باندې نه کېږي یا بس هسې بعض سړی سخت وي نه مړه لا سرمن هم ترې نه ده ولاړه کړې تقسیموئ مړه د خوراک شی دی او د تقسیمولو شی دی قرارې کوه او د دې نه هم تا د دوکان حساب کتاب شروع کو نو دې کې گنجایش کېږي عزتمندو خو سوچ به پکې کې چېرته د نظر والا قربانۍ والا کس پکې نه وي ځکه بیا د هغې څه کمه راشي خو نظر والا عموما زموږ په دې څاروو کې نه وي ټول د اختر والی نو خیر د دې کې کمزوري کېږي بعض وخت کې څاروی سړی والي نو د دې د غولانځې خرابي تیینه د پویو دا ځایونه خرابي ابل نوم یې نه شي اغوستی وران خلک یې چېرته بیا نیت او ګډوډ نه شي نو بهرحال عزتمندو غولانځې د څاروي خرابي دي نو آیا دې باندې قرباني کېږي که نه کېږي نو د چیلۍ عزتمندو او د ګډې د دې 2 غولانځي نو کې دې کې یو خرابوي مثلا بالکل خشکه شوې ده اوچه شوې ده په هغې پی نه راکوزېږي یا داسې زخمي ده چې بالکل لاس څوک نشي ورلی پی ته نشي راتلی پړسېدلې ده نو په دې باندې بیا قرباني نه کېږي هسې که لږ شان خرابه را خرابوي او پی ته راځي او ورسې نور باقاعده صحیح وي نو بس بیا قرباني کېږي په خبره پوه شو او دغه رنګ عزتمندو د غوا که یو خرابي یو ته خیر دی ځکه د هغې 4 وي نو دا یو پکې ډېر کم دی خو که د هغې 2 خرابي پی نه کوي یا بالکل اوچي یو خو دا دی غوا کې پی نشته هسې اوچ دی هغه خو خیر دی خو پی پکې شته او په دې غولانځو باندې پی نه کوي نو دا بیا دې کې عیب دی ځکه غوا خلک د پیو دپاره ملي او دا د هغې حسن هم دی قیمت یې مو سره کمیږي نو د دې وجې نه که یو یې خرابي د غوا خیر دی یا د میخې خو که 2 خرابي یا د 2 نه زیاتې خرابي بیا په دې باندې قرباني نه کېږي بیا به دا بدلې که غریب سړي هغسې د وسې نه کېږي بس هغه پې کېږي چې قرباني پې واجب نه وي خو چې چا باندې واجب ده ابه صفا سوتره بې عیبه مال الله رب العزت دربار کې حلالوي دغه رنګې بعضې مادي څاروي د تعین یې نشته نو دا هم په دې کې عیب دی په دې باندې هم قرباني نه کېږي که واړه غټي نو دې سره څه فرق نه راځي خیر دی بله مسله دا د عزتمندو یو سړی دی څاروی اغوستی دی او عزتمندو څاروی ترې ورک شو زما دویم بیان دی یو نیمه ګنټه مې اوس بل یو ځای کې بیان وکړو اوس زه ستړی شو یو انسان نه څاروی ورک شو اوس به څه کوي نو 2 قسمه کسان وي عزتمندو یو مالدار وي او یو غریب وي د غریب نه مطلب دا دی چې د باندې قرباني واجب نه وه هسې دستخوشۍ دپاره او د ثواب دپاره یې اغوستې و چې زه ځم هم پکې شریک شم بس هغه یو ها وه هغه هم څښاوه لاړه خو ثواب یې وشو څه خبره نشته داسې وایي ها وه څښاوه بالکل څښا نه وه ثواب درته ښه پوره میلاو شو خو چې کوم سړي باندې قرباني واجب ده نو هغه په اختر کې واجب ده نو اختر نه مخکې چې څاروی ورک شو نو لا واجب خو ټیم پاتې دی که نه نو دا به بله قرباني اخلي یا یو حصه به چا سره نیسي او که غریب سړی وي عزتمندو بس نشته دی پې بس الله قبوله کړه بس هېڅ خبره نشته ثواب دی وشو بله قرباني اخیستل د باندې نشته اوس وروره دا تیسمار خان وایي نه یو بل عالم غریب سړی دی وروره چې کوم دی بیا ټوپونه شروع کړه یو بل څاروی واغست او مالداره سړي خو هسې م اغوستو دویم هغه م واغوستو دې کې داسې کار وشو چې وروره هغه زور څاروی پیدا شو
عجیبه مسله ده کې دا ده چې دا بل څاروی پیدا شو په مالدار سړي باندې چونکې یو قرباني ده دا بل پې نشته دی نو خپله خوښه ده که هغه زوړ څاروی حلالوي او که دا نوی حلالوي او غریب باندې خو یو هم نه و که نه نو چې بل یې واغستو نو غریب چې څنګه چې قربانۍ دپاره شی والي د باندې واجب شي ځکه ورته نیغ نیغ مه کېږه او چې نیغ نیغ کېږي نو بس اوس به ټول عمر نیغې اوس به نیغ ګرځې نو دا دواړه څاروي به اوس دا حلالوي ځکه د باندې دا دواړه واجب شو دا اوس نشي کولی دا یو نشي خرڅولی عزتمند نو دا یاد لرئ بعضې کسان وایي چې څاروی مې اغستی دی خو غټ څاروی علم یا غټ څاروی مې اغستی دی خو جي دوه واړه علم بدلو مې دا څاروي بدلو مه بدلول جایز دي که نه نو چې غریب سړی پکې شامل نه وي او ته مالداره سړی قلارې بدلوه را بدلوه خو چې سوچ دې صحیح وي او نیت دې صحیح وي نیت دې څه دی چې دا څاروی خرڅومه د دې نه ښه علم دوه علم خو ګرانې علم څه خبره نه ده خو دوه علم خو ښه علم نو هېڅ خبره نه شریعت درته وایي راځه هېڅ خبره نه ده تا باندې خو هغه لازم نه دی خو که بالفرض د دې د وجې نه خرڅې خلک درته وایي چې هلکه دا څاروی دی هغسې دا بلارب دی پیسې ډېرې کوي د دې وجې نه یې خرڅې چې هلکه دا به خرڅ کړم او بیا به واپس په 1 لک مې دا اغستی په 2 لکه خرڅېږي او بل به د 1 لک والا نو 1 لک روپۍ به پکې بچت هم وشي نو دا کار دی اوس ناروا دی دلته دکانداري مه کوه نو که یو سړي څاروی بدل کو او ارزانه څاروی واغستو دا باقي پیسې به بیا صدقه کوي بعض عالمانو مالدار باندې صدقه لازم هم نه ده خو بهتره ده خو بهر حال عزتمندو چې یو ځل دې د زړه نه پیسې وویستې نو اوس دله په کار دا دي چې دا اضافي پیسې درته پاتې شوې دا څه که دام خرج کا دا بله مسله ده بعض وخت عزتمندو جایداد کې انسان مشترک ډېر رونی او د مور او پلار نه ورته میراث پاتې شوی نو اکثر مشر رور په هغې باندې ناست یا چې کوم تکړه روري بس هغه قرباني کوي دا نور یې نه کوي په نورو باندې هم شته ځکه دا ټول مال چې تاسو د پلار نه پاتې دی دا چې تقسیم کړي نو هر یو سړي سره د 1,80,000 نه زیاتې پیسې جمع کېږي دا یاد لرئ نصاب د نن سبا زمانې کې چې کوم الګ سره 1,80,000 روپۍ وي که چا سره شاګرد دی او که دکان مالک دی که واده کړی دی او که واده نه دی کړی که یتیم دی که ګوډ دی که ژل دی که کاڼی دی او که روغ دی او که په سر یې خته شته او که نشته ګنجی دی او که نه دی ګنجی او که ګیرې شته او که نشته او که دکان شین بازار کې دی او که صدر بازار کې دی دې سره هېڅ فرق نه جوړېږي عزتمندو پیسې د سره شته بس خبره ختمه قرباني به کوي هلک دی که جینۍ ده که وړه ده که زړه ده که بوډا دی که هلک دی دې سره د دې کار نشته شریعت پیسې د سره شته خو دې کې دا شرط دی چې تا باندې قرض نه یو سړي سره 1,80,000 روپۍ دي خو 50,000 روپۍ پې قرض دی نو 1,30,000 پاتې شوي بس بیا پې نشته اسانه خبره ده خو چې قرض هم پې نشته یا یو سړي سره 2 لکه روپۍ دي خو په دې میاشت کې 50,000 روپۍ بل راغلی بیا هم پې نشته بیا 1.5 لک پاتې شوې نو ضرورت پیسې د خیر دی وباسه خرچې دی د دغه میاشت د اختر دا څیزونه دې وباسه خو دا هر څه چې دي ته وویستل بیا هم د سره 1,80,000 یا د دې نه زیات برابر دي بیا به قرباني کې او که ډېر رونی او هر یو سره بیلي بیل به کوي بله مسله دا د عزتمندو عجیبانې قرباني عجیبانې دا یاد لري عزتمندو بعض صورتونو کې 2 قربانیه دي دا د حج چې کومه قرباني ده دا د اختر والا قرباني نه ده دا یاد لرئ هغه د حج خپله قرباني ده هغې ته دمې شکر وایي د شکرانې قرباني چې یو سفر کې تا حج هم وکړو الله ورته عمره هم نصیب کړله نو تا له پکار دي د الله شکر ادا کړي او قرباني ورکړي دې وجې نه چې کوم سړی صرف حج کوي او عمره ورسره نه کوي بیا هغې باندې د حج قرباني نشته د اختر قرباني جدا شی دی هغه پیسو سره تعلق لري هغه حج سره تعلق او واده سره تعلق نه لري نو دې وجې نه که کوم حاجي هلته تلی دی او هلته په مکه کې او په مینا کې 15 ورځې جوړېږي او پیسې مو سره شته اکاونټونه مو سره په موبایل کې پراته دي نو دا به دا دویمه قرباني د اختر والا هم کوي البته دا اختیار ورته شته که دا د اختر والا قرباني په خپل ملک پاکستان کې کوي دا دلته هم کولی شي خو هغه حج والا قرباني په پاکستان کې نه کوي داسې نه چې هغه غوښه خو موږ چېرته هم نه لیدله او بس وایي زه د حج والا هم دلته وکوي هلکه د خدای دې غر که نو هغه ته اوس هغه غوښې پسې چې کوم دی چې هغه موږ ونه خوړله نو هغه لږه دی ته ونه خورې که نه نو د حج والا قرباني پاکستان کې نه کېږي او د اختر والا قرباني پاکستان کې کېږي د حاجي دپاره هم کېږي نو هغه دلته هم کولی شي او هلته هم کولی شي دا بله مسله دی عزتمندو بعضې څیزونه دي د څاروو کې حرام دي عزتمندو هغه نه دي استعمالول پکار نو په دې کې چې کوم دی عزتمندو بعض څیزونه خو چې کوم دی هغه تاسو پیژنئ چې هغه د دې څاروو چې کوم دی د شرمګاه ځایونه دي دغه دي بل پکې تریخی دی عزتمندو
بل غوټي راختي به دي سارو کې بازو کې غوټي شوي نو هغه غوټه باندې استعماله او کنه استعماله کې عمرې کې دیون خلی راشه کې راځي نو د دې وجې نه غوټي دغه سيزونه ګندمه استعماله وا او با د دې سارو په دې غټ تیر کې دنه په دې اډو کې یو سلیخنا کشان ماده تلی او بشان تلی نو چې ته پاخه کې خلکو یې لکه دا مغز دی نو مغز دلته نه پخپو کې مغز چا راوځي په ملا کې چا مغز راوځي مغز خو په کوپړی کې کنه ستا عقلم په پوندو کې دی نو ځکه ته دغه مغز دی هغه مغز کې راوځي دی خو خوند دغه پشان کې چاګري چکلې هغه شانی مغز پشان نو دغه باز عالمانو دې تم حرام ویلي ناجایز ویلي دا به نه خوري دغه شی او دومره اډو کې د دنه کې چې اډو کې مرپسې ماته د اختر غوخي دي خډيري دي دومره مینس کې مور نه نوزه دا بار بار غوخي خورا ډیر دنه مورزه نو بهرحال عزتمندو دا څه شیزونه دي او دغه وینه حرامه ده دا بنه او مسانه حرامه ده او دغه خصوصیتین حرامي دي انډي او جی طاقت پکې ډیر زیات ته طاقت خو شرابو کې مشته هر مردار سيزونو کې با سيزونو کې طاقت شته نو دغه سيزونه عزتمندو حرام دي په داسې مسایل ته بیان شو نو روزانه تقریبا سنه مسائل من بیانو د مازیګر مونږ نمخ کې نو هغه لرازي او ان شاء الله بل جمعه پکې شته د هفته پورز د سیده چې اختر وي او سعودي عرب کې غالبا د جمعې پورز باندې اختر دی عرفه د زیارت پورز باندې راځي ملکونو کې اختلاف جوړیږي بده کې یو بل سره جنگ مکوي